دې ټول ملک ته معلومه ده چې تاسو د دې دنیا تدابیر وګورئ، د دې پروګرامونه وګورئ او د دوی سکیمونه وګورئ او په د پاسه بیا د خدای سیلابونه وګورئ. جوړ کړي څه او سیلاب خدای چې پیراشي لاړ شي صاحب نام و نشانه ورک شي. نو دې وجه نه عزیزانو بل څه نشته په دې کائنات کې سوا د خدای د ذات نه، او نه داسې څوک شته چې هغه د خدای د ذات په مخ کې ووایي چې زم څه شی یم. هېڅ څوک نشته. علما لیکي چې کله نه الله دنیا پیدا کړه نو څه ملایکې داسې پیدا کړي دي چې هغوی ته دا حکم کړی دی چې تاسو به دا وایئ چې لا په دې لام د پاسه چې کوم مد دی دا مد به راکاږئ. مثلا لا نو کله نه چې قدرت دنیا آباده کړې ده نو دې ملایکو په دې لام دا مد راښکلی لا لا مانا هیڅ نشتا، هیڅ نشتا. نو د قیامت په ورځ به د خدای په مخ کې دا ملایکې بیا وایي چې الا الله، هیڅ نشتا کده نو دغه ذات. په دې علماء متکلمینو کې یو ډله داسې ده چې هغه د هیڅ شي په وجود قایله نه ده، هیڅ نشته. هلکه ته وایي زم نشته یم، دا ستا وجود وایي داسې وهم دی، هیڅ نشته. علما غالبا فستوائیه دي ورپسې شوي تاسو دا کائنات دا موجودات وغیرہ ورته خبره اورئ شور مه کوئ. قرآن ویلی دی چې کل من علیها فان ویبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام. کل من علیها فان، څه چې تاسو ګورئ دا ټول به فنا شي او صرف ستا د پروردگار ذات به باقی وي. نو کم شی به چې سبا عدمی کیږي د هغې نن تصور د عدم جایز دی. خبره زمونږ په مسلک ښه کړې یا بده کړې ده خو سېړه ته پرېوځي چې کم شی به چې سبا نه نو که ته ووایې چې دا نن نشته نو دا جایز دی. نو زما عزیزانو کده نو صرف د خدای ذات دی، بل څوک نشته. تیره جمعه ما تاسو ته ویلي چې خدای سره د هر سړي عشق حقیقي پکار دی. په دې کائنات کې که ستا خوښ وي نو هغه دې صرف د خدای ذات خوښ وي، صرف. او یا دې خوښ وي نو هغه دې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خوښ وي. ولې دې خوښ وي؟ ځکه چې دغه محمد عربي دی چې چا تا د پاره رهنمایي د داسې ښایسته معشوقې کړې ده. نو پیغمبر دا د الله او د هغه د مخلوق په منځ کې رهبار وي، قاصد وي. پیغمبر معنام دا ده، پیغمبر ته پیغمبر وایي ځکه چا د الله او د هغه د مخلوق په منځ کې رهبر وي، د الله لار ورته ښیي. تاسو وګورئ رحمان بابا یو شعر دی چې لهبت رهبار پختلین شما
لهبت رهبار پختلی نشما خدای از د سبی ویلی وی رهبار تا د محبوب د روب د وجه زه د هغه رهبر نه پوښتنه هم نشم کولی اسې نه چې څه خطرناکه خبره یې ورته نه کړي. اوس لهبت رهبار دا ذوقي شی دی زما عزیزانو، ایمانی درته م خفه کېږئ مه تاسو او مونږ پې پوهېږو نه. رهبار او بیا د عاشق او د محبوب په منځ کې او بیا د هغې روب دا ذوقي څیزونه دي. په دې خبره واورئ مونږ نه پوهېږو، مونږ وختي خلق یو ها کو والا لکه دا مازیګر ټیم کې د هلکان کونترې الوزئ که نه جي، نو د هلکانو ته ګورئ داسې ها کو ها کو ها کو تر هغې الوزئ چې تر څو یې پردی کونتره پې نیولي ني، نو پردی کونتره پې ونیسي راولي بیا خرڅه کړي. هلکه یو هلک ته ما چې ته دا کونترې ولې ساتي بیخت؟ وی جي دا هم تجارت دی. نو زه دا پوه نه وم چې کونترې څه تجارت دی، خو ساتي او دانې ورکوې پیسې پې خورئ هسې فضول. ما ته وی نه جي دا مازدیګر کې چې مونږ الوزو که نه نو دا پې دا نورې کونترې هغې ملوزولي مونږ ملوزولي، نو د هغې کونتره زمونږ په دې سیل کې چې راشي او کینی جال پې واچو ویني سوا سبا له بیا خرڅه کړو. وی دا زمونږ تجارت. او دا رامیانو مال ما دا ما وی چې دا خو هسې څه فضول کار دی، دا هم قمقل نه دي. نو په باب د دنیا کې عزیزانو مونږ قمقل نه یو، مونږ ډېر هوښیار. دنیا چې په څه ګټلې کېږي او په کم شي حاصلېږي آ چل چې مونږ له څومره راځي دومره بل چاله نه ورځي. خو خبره د دین ده چې په میدان د دین کې بیا مونږ له چل نه راځي، مونږ نه پوهېږو والله العظیم. خدای گواه دی چې په دې بیا مونږ نه پوهېږو، زه پې نه پوهېږم. اسې ها کو والا زه مې ما مازدیګر کې کونتر ولوزولو والا پوهېږو نه. نو اسې مې دا عرض کولو چې رهبار هغه قاصد ته ویلی شي چې کوم د عاشق او د معشوق په منځ کې خبر وړي راوړي. نو عاشق وایي چې د هیبت رهبار پوښتلی نشم، له هیبت رهبار پوښتلی نشم، خدای زده څه به یې ویلي وي رهبار ته. بیا د رهبار په وجې وصال وشي محبوب سره، وصال وشي، بیا د محبوب دومره روب وي د عاشق په زړه کې چې بیا ورته کتی نشي، کتی نشي ورته. وی ماوی مخ به سرګند وینم یارا، خدای را پیخه جدائی کړه په وصلت کې، ورسره ناست یم ورته کتی نشم. دغه وجه ده. تاسو ذخیره حدیث وګورئ، د پیغمبر تمام ادا چې ده بناوټ، لاسونه، خپې، سترګې، غاښونه، شونډې، ویښته، قد، قامت، دا د کبار صحابو نه نقل نه دی. کبار صحابه معنا مشران صحابه، دا کردار ټول د صغار صحابو نه نقل دی. کبار صحابو د سردار کونین نه رستو قسم بخوړو چې که موږ ته څوک وایي چې د حضور رنگ مبارک څنګه یا شونډې څنګه